الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم ما في صدور العالمين وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون صدق الله مولانا العظيم. دا روایاتو دا حدیث کی راځي چې سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنہ ډیر زیات د مور سره ډیر زیات مینه وا او د مور سره مینه وا او د مور د ابو سفیان زوی د حرب لور وا او حمنه د هغې نوم و. کله چې سعد صاحب مسلمان شو او موري خبر شو نو موري ورته وویلې چې سعد دا څه نوی دین دی پیدا کو او خپل دین دی پرېښوده. زه به نه خوراک کوم نه به څښاک کوم او نه به سوري ته کښېنمه چې څو پورې ته د دې خپل دین نه د دې نوي دین نه راوړېدلی نه. مورې دا دغه وکړو. سعد رضی الله تعالی عنه دا کله ډېره تکلیف ورته ورسره راغله ورته ویل چې مورې که ستا دا خیال وي چې زه به دا دین پرېږدم نو زه دا دین د هېڅ خبرې دپاره نه پرېږدم. که ستا په دې بدن کې په سوونو باندې روحونه شي او دا یو یو روح ستا نه وځي نو زه بیا د دې دین له پرېښودونکی نه یم. که خورې وخوره او که نه خورې مه خوره خو زه ګورې دین د هېڅ خبرې دپاره پرېښودونکی نه یم. نو قرآن کریم الله نازل کو او پای کې وفرمایل ووصینا الانسان بوالدیه حسنا. وصیت کړی دی موږ انسان ته په باره د مور او پلار د ده کې حسنا د نیکۍ کولو. وان جاهداکه که چېرې دا مور او پلار ستا کوشش وکړي په تا باندې لتشرک بي چې ته شریک کې زمونږ سره ما هغه څیز لیس لک به علم چې نشته ستا لپاره په هغې باندې څه علم فلا تطعهما د دې مور او پلار خبره نه منې. الی مرجعکم خالص ما ته ستاسو د ټولو واپسي ده. فانبئکم بما کنتم تعملون پس زه به خبر کم تاسو په هغې باندې چې تاسو د څه عمل کو زه به تاسو په هغې باندې خبر کوم. وصیت اصل کې الامر المؤکد
هغه حکم ته وایي چې هغه تاکیدي حکم وي، تاکیدي. نو معنا دا ده الله وی ما انسان ته تاکیدي حکم کړی دی، کلک حکم مې ورته کړی دی، او په باره د مور او پلار کې مې ورته کړی دی، او د دې خبرې مې ورته کړی دی چې مور او پلار سره به احسان کوئ، نیکي به ورسره کوئ، خبره به یې منئ، عقوق او نافرماني به نه کوئ، په سپک نظر به ورته نه ګورئ. دا ما انسان ته د دې خبرې او دا ځکه کړی دی چې دا د انسان د پیدا کېدلو په دنیا کې سبب دی. دا مور او پلار که نه وي نو دی به نه وی پیدا شوی. دی دنیا ته چې راغلی دی د ده د دنیا ته د راتلو سبب واحد د مور او د پلار. بل طرف ته پلار په ده باندې خرچه کړې ده، وړوکی او لاړه ودلی چې کومې روڼې راوړو، جامې وله راوړو، دویانې وله راوړو، پوی وله راوړو، کله یو خدمت کوه او کله بل کوه. او مور هغه محنت او شفقت چې هغه د هیچا نه پټ نه دی چې څنګه مور کم مینه کوي او مور کم شفقت کوي او مور کم خدمت کوي، نو دا هم د چا نه پټه نه ده. د دې وجې نه انسان ته دا تاکیدي حکم الله ورکو چې ته به د دې مور او پلار او دې محسنینو احسان مندي به کوي. او زمونږ دې کتابونو لیکلي دي چې په حقوقو کې، په انساني حقوقو کې اول نمبر حق د مور او پلار دی. د تمام جهان نه، د سړي د ښځې نه، د زامنو نه، د لونو نه، د رونو نه، د خویندو نه، د هر چا نه زیات حق د مور او پلار دی په انسانیت کې، چې په تا د چا څونه حقوق راځي د ټولو نه کلک او مضبوط او ولین حق دا د مور او پلار دی. همدا وجه ده چې د کتابونو په ذخیره کې، امام کنز العمال والا هغه نوم علي دی، هغه 245 حدیثونه په دې موضوع باندې په خپل کتاب کنز العمال کې جمع کړي دي. کنز العمال یو عظیم کتاب دی د حدیثو، ډېر لوی کتاب دی، 14 جلد کې دی او 60,000 حدیثونه ټول پاګه کې امام علی جمع کړي دي. خو د مور او پلار په باره کې 245 حدیث دا ما په خپل کتلی. په دې فجره کې زمونږ یو مولانا صاحب اوس راغلی دی، ځای کې دی د تیمرګرې په کندرو کې دی، حبیب احمد نومې دی، د هغه سره دا کنز العمال دی، د هغه په مکتبه کې زه به لاړم د مدرسې لپاره، نو بیا شپه به فجره کې به چې ومه شپه به مې د هغه په ځای کې وه، نو بیا ما دا کنز العمال کې دا ځای وکوتو، دا حدیثونه ما کتلي. د دې دومره ګڼ حدیثونه چې 245 حدیثونه دا د دې خبرې غمازي کوي چې د مور او پلار حق ډېر زیات. د دې مور او پلار د حق نه ډېر مؤکد حق د الله دی بس، او د الله د حق نه وروستو بیا د مور او پلار حق دی، او د دې نه وروستو به نور حقوق شروع کېږي او هغه به ځای کېږي. خو که دا مور او پلار چې دومره لوی حق دی په سړي باندې، دا که بچي ته د غلطې خبرې حکم وکړي چې ورشه کفر وکړه، ورشه شرک وکړه، ورشه ګناه وکړه، ورشه غلا وکړه، ورشه قتل وکړه،
نو که دا مور او پلار چې دونه قدرمند دي او دونه الله د هغې باره کې کلک حکم کړی دی او د هغې باوجود هغه تا ته د غلطې خبرې نشاندهي کوي نو نه به یې منې وی نه منم بس دا نافرمانی نه ده وان جاهداکا که دا مور او پلار په تا باندې کوشش شروع کی او پوره خپل وس په تا باندې انتها ته ورسوي د دې خبرې تشرک بي ما لیس لک به علم چې ته شریک کې زما سره هغه څیزه چې ستا لپاره په هغې باندې علم نشته یعنې تا ته وایي چې بیا دوباره مشرک شه لکه سعد صاحب ته مور وایي چې دوباره بت پرستۍ ته راشه دا تاسو نوی دین ځان له ساز کړه نو فلا تطعهما د دې مور او پلار به نه منئ د دې مور او پلار به او د هغې وجه دا ده چې لا حدیث کې راځي لا طاعة لمخلوق فی معاصیة الخالق د الله په نافرمانۍ کې به د هیچا نه مني د الله په نافرمانۍ کې به د هیچا خبره نه مني د پلار به نه مني د مور به نه مني د کاکا به نه مني د ماما به نه مني د ښځې به نه مني د بچو به نه مني د هیچا به نه مني د باچا به نه مني د استاد به نه مني چې چا هم در باندې ګناه کوله مې کو الی مرجعکم خالص ما ته ستاسو د ټولو واپسي ده که بچی یې او که مور او پلار دي زما دربار کې به حاضري ورکوئ د حساب کتاب دپاره به زما دربار ته حاضرېږئ نو فانبئکم بما کنتم تعملون چې کله تاسو حاضر شئ پس زه به خبر درکم تاسو ته په هغې چې تاسو دنیا کې څه کړي که نیکۍ هم کړي دي نو د هغې خبر به هم درکم او که بدۍ هم کړي د هغې خبر به هم درکم او صرف خبر درکول به نه بلکې د نیکو خبر او په هغې باندې بدلې ثوابونه او د بدو نه خبر او په هغې باندې سزا او عقاب دا به احادیثو کې دا راغلي دا مور او پلار ستا لپاره جنت دی جنت بس د مور او پلار د خپل لاندې جنت دی دا قسم الفاظ په احادیثو کې راغلي والذین آمنوا وعملوا الصالحات کسانو چې ایمان راوړی او عمل د نیکو کوي لندخلنهم فی الصالحین خامخا دننه به کما دوی لره په نیکانو کې خامخا دننه به کما دوی لره په زمره او په ډله د نیکانو کې خامخا دننه به کما دوی لره هغه ځای د نیکانو ته دا ټولې ترجمې دي کومو کسانو چې ایمان راوړی دی نو دا یو نه ویلي چې په څه شي ایمان راوړی دی او دا هم پرې ګریمر کې موږ طالبانو ته ښودلي دي چې مفعول کله حذف شي نو دی تعمیم ته اشاره نو ځکه زه دې دا ترجمه کوم هغه کسانو چې ایمان راوړی په هغه تمامو خبرو چې په هغې د ایمان ضرورت دی په هغې د ایمان ضرورت دی وعملو الصالحات او عمل د نیکو کوي یوازې نه چې کلمه دې وویله نور چې څه کوې یوازې په کلمه باندې کار نه کېږي وعملو الصالحات چې دغه ایمان او کلمې تصدیق په عمل صالح سره وکړي او صالحات جمع د صالحتون دا نیک عمل ته وي او نیک عمل هغه دی چې الله فرمایلی دی او حضرت محمد مصطفی کړی او موږ او تاسو ته بیان کړی دی دقه نیک عمل دی کما او تا رضانه نیکې لارې مارې روباسو نو دي هېڅ پیدا نشته بلکې الټه دا ثواب په ځای باندې عذاب به میلاوي نو دا کسان چې ایمان او عمل صالح کړی لندخلنهم خامخا به دننه کمه دوی لره فی جملة الصالحین
په مجموعي د نیکانو کې د نیکانو صالحانو په جماعت کې به وردن لکم چې هغه انبیاء علیهم السلام او علماء حقانی او ربانی علما دي داغي سره به شامل کم او دایم لندخلنهم مدخل الصالحین دن بکم دی لره زیر دن کېدلو د نیکانو ته چې جنت ته به دن او صالحین د صلوح نه او صلوح هغه قیمتي صفت ده چې پیغمبرانو علیهم السلام هم ارمان کړی دی او الله نه غوښتي دي یوسف علیہ السلام دعا کوي او ګوره ورشه توفنی مسلمون و الحقنی بالصالحین بشمار پیغمبران دا دعاګانې کوي بشمار پیغمبران امام ابو حنیفه رحمت الله علیه بوی دا شعر ډیر ویو چې احب الصالحین ولست منهم زه د نیکانو سره مینه کوم نیک نه یم په خپله خو نیکان مې خوښ دي لعل الله یرزقني صلاحا کېدی شي چې الله ما هم نیک کړي کېدی شي چې ما ځکه چې د نیکانو سره کینو نو نیک به شي او چې د بدانو سره کینې نو بد به شي چې د نیکانو په محفل کې کېناستې نو نیکي به زده کې نیکي به وکړي چې د بدانو په مجلس کې کېناستې بد عمل او بد چلنه به شي لکل مجلس تاثیر د هر مجلس لپاره اثر دی د هر ماحول لپاره اثر دی دا په سړي باندې کېږي د دې وجې نه همیشه به د نیکانو سره یو ځای کېږي او د نیکانو سره به ناس پاستې نو نیک به شي بیا د نیکانو نه شمار به شي او د نیکان څوک دي خو پیغمبران علیهم السلام دي صحابه کرام دي علماء حقانی او ربانی دي دغه خلک دی که نه صالحین څوک دي نو صحبت صالح ترا صالح کند او صحبت طالح را عیش وسی د نیکانو مرګرتیا به د نیک کی او د بدانو مرګرتیا به د بد او ناکار کی چې مخروران سره ملاو دغه شوي مرګری شوي هیرونیانو سره مرګری شوي غلو او رازنانو سره مرګری شوي جوارګرو سره مرګری شوي بیلمازانو سره مرګری شوي بس بیلمازه به شي او که د نیکانو صالحانو سره راغلی شوي د نیکۍ په لار به روان شي کاره خبره ده که ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله بعض د خلقنا اغا خلق دے منافقانو بیان دے بعض د خلقنا اغا دی یقول شوائی آمنا بالله منگا ایمان راوڑے دے پا اللہ بانی فإذا أوذي في الله کله چې دته تکلیف ورکړی شي په باره د دین د الله کې څوک یې ووهي څوک یې بېعزته کي څوک یې د کلي نه وشړي څوک یې په قید کې واچوي نو جعل فتنة الناس كعذاب الله دی ګرځوي دغه اذیت د خلکو دلته فتنه په معنی د اذیت دی ګرځوي دغه اذیتونه او تکلیفونه د خلکو كعذاب الله فشان د عذاب د الله باندې یعنی داسې د خلکو دغه معذب کېدلو نه یریږي لکه څرنګه چې د الله د عذاب نه یره پکار ده نو په دې اندازه باندې دی د انسانانو تکلیفونو نه دی یریږي او ثابت قدم او صبر نشي کولی نو وایي زه مسلمان یم دعوه وکړي کلمه ووایي او چې شات یو پړک وایسته چا وکانځه چا وشاړه به دی وایي ما خو هسې خبره کوله
زما داغي سره څه کار دی او زه واپس مرتد شي او واپس کافر شي. ولئن جاءهم نصر من ربک، کچری راشي تعاون او امداد در ربستانه، دقه سړي دا لوبه وکړه ایمان راوړه اوس بیا واپس شو. په دې کې تاسو لا څه فتح وشو او غنیمتونه رالل او مال او دولت راغی، نو دی راوړاندې شي لیقولن، نو خامخا دا منافق وایي یا منافقان انا كنا معکم، یقینا منګه تاسو سره منګه هو تاسو سره. دا خو منګه دا کافرو تن کړي نو اسې په خوله باندې دا خبره کوله، نور چې خدای دې نه کي چې زه به کفر اختیار کما. لہذا منګه د خپلې حصې نه محرومه کوئ چې زمونږ په غنیمت کې کومه حصه رسي هغه راله راکئ، موږ مسلمانان یو. الله فرمایي چې دا منافق دا خبرې کوي اولیس الله باعلم ما فی صدور العالمین، آیا نه دی الله عالم په هغې چې په سینو د خلکو کې دي؟ الله ته خو د سینو رازونه معلوم دي منافقه، نو ستا دا کارکردګي ورته معلومه نه ده؟ اوس الله رب العزت دا ازمایشونه او دا امتحانات الله راولي. دا څه دپاره الله راولي؟ دا د دې دپاره راولي چې کره مسلمانان دې خلکو ته وښایي چې دغه کره مسلمانان دي، او الله رب العزت مو خلکو ته دا منافقان هم وښایي. عبدالله زوی د عباس رضی الله تعالی عنهما د یا وليعلمن ترجمه په لیدلو باندې کړې ده، رؤیت ترې مراد دی. نو معنا دا ده چې وليعلمن الله دې دپاره چې وښایي الله پاک الذین آمنو، هغه کسان چې ایماندار دي هغه هم دي دنیا ته وښایي چې دا مسلمانان دي. او وليعلمن المنافقین، او دې دپاره چې وښایي الله دې خلکو ته منافقان هم چې دغه پکې د منافقانو ډله ده. وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا، وایا کسان چې کافران دي للذین آمنوا ایماندارو ته اتبعوا سبیلنا تابع شئ زمونږ دین، تابع شئ زمونږ لارې، زمونږ لار خپله کوي. ولنحمل خطاياكم، بار دی کو منگا ستاسو گناہون لرا، وما هم بے اللہ فرمائی وما هم بحاملین من خطاياهم، ندی دوی بارون کی د گناہونو د دې خلقنا من شیء سا انهم لکاذبون، یقینا دی خامخا دروغ وایي. په مکه معظمه کې با یہ لولو سردارانو کافرانو با غریبانانو مسلمانانو تبویلی داسې وکړي چې زمونږ ملګرتیا وکړي، دا ستاسو پخوانی خپل دین دی، دا خپل کوي او راش دا محمد تاسو یری چې داسې عذاب دی، داسې جهنم دی، داسې پکې اور دی، داسې پکې لړمانان دي، داسې پکې ماران دي، د دې نه تاسو یری. نو اول خدا اسې ګپ شپ دی نشته، اساطیر الاولین دي، خو که فرض کو که نه نو زه ذمه دار، زه ذمهوار، ستا دا ګناه زما. داسې هم موږ د مولانا شبیر احمد عثماني خپل فواید کې لیکلي دي، وایي دا یو مشهوره خبره ده چې ورشه دا کار وکړه ګناه دی، ستا ګناه زما، دا ګناه کار وکړه او ستا دا ګناه زما شو. ګناه دا هغه چا ده چې چا کړې ده،
وقال الذين كفروا للذين آمنوا وای کفار مومنانو ته اتبعوا سبیلنا تابع شي زمونږ د دین زمونږ د لارې ذکر سبیل لارې ته وای مراد دین دی زمونږ د دین تابع شي او دا چې هلته اور او جهنم دی او مشکلات دي او تکلیفونه دي هېڅ نشته خو کوي ولنحمل خطایاکم پس بار دي کو منګه ستاسو ګناهونه ستاسو ګناهونه موږ په ځان راواړو الله فرمایي چې هېڅوک د بل ګناه په ځان نشي راوړی ولا تزر وازرة وزر اخرى قرآن کې بل ځای کې حقیقت ذکر شوی دی دلته وایي وما هم بحاملین ندی دا کفار بارون کی من خطیاتهم د ګناهونو ندی مسلمانانو نه من شیء سا دا دوی چې وایي او دا دونه لوی لوی لاپې کوي وایي دا بوساړې الوزوي انهم لکاذبون یقینا دا دروغجن دا دروغ وایي چې زه به هلته خلاص کوم او زه ذمهوار یم او ته بېغمه شه الله فرمایي وليحملن اثقالهم باری بادا مشرکان خپل بارونه د ګناه واثقالا ما اثقالهم او نور بوجونه دي پورته کوي باغا ما اثقالهم سره د خپل بوجونونه سره د بوجونو د دوی نه اوس دا وایي قرآن دا خبره وکړه چې کفار به په قیامت کې خپل ګناهونه په ځان باندې راواړي او د کومو خلکو چې د ګمراهۍ سبب ګرځېدلي دي نو یو ضلالت دی یعنې ګمراهي قبلول دي او یو اضلال دی ګمراه کول دي نو دا دی چې دا کم خلک ګمراه کړی دی د هغې ګناهونه به هم الله راوړي او په دوی باندې به واچي دا حدیث کې راغلي دي چې من سنّا فی الاسلام سنة حسنة چا چې په اسلام کې یو نیک لار راښکاره کړه نو د دپاره اجر د دې دی و اجر من عمل بها د چې دا د نیکۍ قدم ایښی دی قیامته پورې چې پې خلک عمل کوي د هغې د ټولو په اجر کې د ثواب حصه ده باقاعده حصه ده او ومن سن سنة سیئة چا چې په دې اسلام کې یو ناکاره لار راویستله غلطه خبرې راویستله او په دې ورسره خلک ملګری شو نو په ده باندې د دې وزر او ګناه هم ده او د هغه خلکو هم ده چې د قیامته پورې پې څوک عمل کوي د دې وجې نه په حدیث کې راځي چې څونه ناجایزه قتلونه په دنیا کې کېږي څومره د آدم علیه السلام اول زوی قابل د هغه به پکې ایسئ ځکه چې قابل د دې مرګ دا طریقه دنیا ته هغه ښودلې ده او هغه شروع کړې ده نو چې د قیامته پورې دا برناکونه مرګونه څوک کوي باقاعده به پکې دغه بدبخته حصئ ولیحملن اثقالهم خامخا به باری دوی خپل بوجونه و اثقالا او نور بوجونه ما اثقالهم د خپل بوجون نه بلا کوي اگر زلال نه دي مخکې چې دا پرې راغله اگر زلال ده د ګمراه کېدلو ده د ګمراه کېدلو سزا په ګمراهانو باندې ده خو د اضلال د ګمراه کولو سزا دا په ګمراه کوونکو باندې ده دا به نو راته نه وایي چې اوس خو تا ویل چې نشي بارولی او اوس وایي چې بارئ نو ما په دا تاسو دې فرق وکړو دا قرآن مجید ګورې د الله کتاب دا داسې ډېر اسان هم نه دی دا ډېر محنت غواړي ډېر کوشش غواړي او په ډېر کوشش باندې دا سړی یادولی شي په ډېر کوشش په دې باندې سړی پوهېدلی شي دا په ګپ شپ باندې هم نه پوهېدی کېږي نو
دی وجنا الله فرمایل ولا يسألن يوم القيامه خامخا د دوی نه به تپوس کېدی شي په ورځ د قیامت باندې عما كانوا يفترون د هغې په باره کې چې و دوی د ځانې دروغ سازول چې کوم دروغ یې سازول د هغې دروغو په باره کې به باقاعده دی چې کوم دی دي نه به باسپورس کېدی شي او تپوس به دې کېدی شي دا کار دې ولې کړی او دا دې څنګه کړی دا د دې آیاتونو ترجمه او مختصره غوندې تشریح وه دلته په دې آیاتونو کې یو څو خبرو ته الله زمونږ توجه راواړوله یو وجوب بر الوالدین فی المعروف مور او پلار سره احسان کول په ښه طریقه باندې د مور او پلار په نیکو خبرو منلو باندې وعدم طاعتهما فيما هو منکر او نه منل د مور او پلار پای کې چې هغه منکرات تا ته وړاندې کوي لکه شرک شو ګناهونه شو نمبر 2 بشر المؤمنین العاملین للصالحات په دې کې زیری د مؤمنانو عمل کوونکو ته په نیکو باندې او دا زیری په څه دی بادخالهم الجنه په دننه کېدلو د دې مؤمنانو سره جنت ته مع النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین او نمبر 3 ضم النفاق مذمت د منافقت او وکفر المنافقین وَإِنِ ادَّعُوا الْإِيمَانَ اگر که دوی دعوه د ایمان کوي فما هم بمؤمنین د ایماندار نه دي نمبر 4 بیان ما کان علیه غلاة الكفر فی مکة من العتو والطغیان بیان دی د هغې ناکاره حالت چې غالیان کفار د مکې پای کې وردننه شوي وو د سرکشۍ نه او د بېدینۍ نه چې دوی کوم او دا قسم خبره به یې کوله چې راشئ او زمونږ ملګرتیا وکړئ زمونږ دین خپل کوي او که دلته اول خوشتنه او که څه وو نو هغه ستاسو بوجونه به موږ په ځان باندې راواړو او نمبر 5 تقریر مبدأ من سن سنة سیئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها پنځمه تقریر د دې مبدی چې حدیث کې راځي من سن سنة سیئة چا چې یو ناکاره لار په اسلام کې راښکاره کړه فعليه بس لازم دی په ده باندې وزرها بوج د ګناه لدی او وزر من عمل بها او بوج د ګناه د خلکو چې په ده باندې عمل کوي د نه وروستو دقسې په صحیح حدیث کې دا راغلي دي نص الحدیث کما هو فی الصحیح من دعا الى هدى چا چې دعوت ورکه هدایت ته کان له من الاجر مثل اجور من اتبعه الى یوم القیامه چا چې خلق هدایت ته راوغوښته د ده دپاره اجر دی په مثل د اجرونو د هغه چا چې د دغه طریقې تابعداري وکړي تر قیامته پورې من غیر ان ینقص من اجورهم شیئا بغیر دی نه چې ګندې د هغې د اجورو نه به څه کټایي وشي او دله به ورکړی شي هغې له به خپل اجرونه پوره الله ورکوي او دله به د هغې د هر یو د اجر په شانتې اجر دله به ورکوي د الله څخه څه کمی نشته او من ادعا الى ضلالة چا چې دعوت ورکړه خلکو له ګمراهۍ طرف ته کان علیه من الاسم په ده باندې د ګناه نه مثل آثام من اتبعه الى یوم القیامه په ده باندې به د دې ګناه وي او څنګه او په مثل د ګناهونو د هغه چا چې د تابعداري کړي تر قیامته پورې من غیر ان ینقص آثامهم شیئا بغیر دی نه چې د هغې د ګناهونو نه څه کمی وشي نه چا چې پې عمل کړی
اله پورا سزا ورکي خداغه په انداز باندې با دل ورکي. وفي الصحيح ايضا ما قتلت نفس ظلما نوجل کیږي په دنیا کې او نفس او یو تن الا كان على ابن ادم الاول كفل منها مگر په بچی اول د ادم باندې براګي نه یو برخی ولی لانه اول من سن القتل ځکه اول دنیا کې قتل هغه کړو اول دنیا کې قتل هغه کړو. الله دې موږ تاسو په قرآن عظیم الشان کتاب پوهې کې دا نن